نننی درس زمون چې دی نو گویا کې بحث ثالث دریم بحث دا په اقسامو د فتوا کې دی. دا فتوا چې دا نو دا په درې قسمه باندې ده. یو قسم د فتوی چې دی نو هغه الفتوى الفقهیه، فتوی فقهیه. دویمه والفتوى الفتوى التشريعية والفتوى الفقهية والفتوى الجزئية. فتوى تشريعية، فتوى فقهية او فتوى جزئية. دا درې اقسام دي د فتوی. اوس دا بیل قسم چې دی د دې فتوی نو د هغې ایضاح به تاسو ته مخې ته پننني. اما الفتوى التشريعية فهي التي صدرت من الشارع. هر چې فتوى تشریعیه ده نو دا هغه ده چې دا وحی مطلوع هم کیدی شي، وحی غیر مطلوع هم کیدی شي. اما بوحی مطلوب في القرآن الكريم او بوحی غیر مطلوع في سنة النبي الكريم في الجواب عن سؤال او لبيان نازلة في عهد النبي الكريم فاصبحت شرعا عاما. هر چې فتوا تشریعیه ده نو بزرگانو دا هغه دا چې دا صادر وي د شارع نه. که هغه مثال په تور باندې شارع د طرف نه وي هغه وحی مطلوبی که غیر مطلوبی، کا وحی مطلوب که قرآن عظیم الشان، قرآن عظیم الشان کی دغه فتوا صادر وي یا په ذریعه د وحی غیر مطلوب سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کی دا صادر وي په جواب د سوال کی. مثلا هغه وخت کې سوال شوی وي د هغې جواب په قرآن کې راغلی، استفتاء په هغه وخت کې شوی وي بیا چې دی باری تعالی د هغې نه چې دی نو جواب کړی وي او هغه قرآن عظیم الشان یعنی وحی مطلوع ګرځولی. سوالم جواب دغه قرآن کې شته او جواب هم قرآن عظیم الشان کې شته. دارنګې یا دا په احادیث مبارکو کې په وحی غیر مطلوع کې مثال په طور باندې د هغې کې صادر وي په جواب د سوال کې، یا چې کوم دی او لبیان نازلة فی عهد النبی الکریم، یا هغه بیان چې نازل وي په زمانه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کی چې دا سوال په جواب کې د محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه باندې چې دی نو هغه باره کې بیان کړی وي او حکم صادر کړی وي نو دا چې دی فاصبحت شرعا عاما، نو دا عام شرع ګرځېدلی وي، عام شرع. اوس به د دې مثال یعنی امثله د دې بس وي ځکه چې وضاحت د ممثل په مثال باندې کیږي. نو بزرګانو هغه ما چې کومه آیت کریمه تلاوت کو یا مخکې تلاوت شي وذلك مثل قوله تعالى المذكور فيما سبق ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. محبوب پیغمبر استانه سوال کوي دوی په باره د زنانو کې نو قل الله يفتيكم فيهن تو ورته فرمایي چې الله رب العزت تاسو ته فتوا درکړي، یعنی معنی دا ده چې تاسو ته ستاسو د دې سوال جواب درکړي، یعنی تاسو ته خبر درکړي په باره د دوی کې تاسو چې کوم احکام د دې باره کې
معلومول غواړي الله رب العزت هغه تاسو ته صادري. نو اوس دا فتوا چې کوم مدن دي کې دا مثال په تور باندې په شرق کې دي که په غرب کې دي که په شمال کې دي که په جنوب کې دي چې هغه مکلف دي او هغه زنانه دي نو د دې حکم د لاندې چې دی هغه راغلی دي. بس هغه که مثال په تور احکامات د نکاح باره کې وي که هغه مثال په تور د طلاق باره کې وي که هغه د حیض باره کې وي او که هغه مثال په تور د میراث متعلق وي دا ټولې مسلې الله رب العزت ذکر کړي دي. لکه دې دپاره بیل بیل سوال ذکر دي د هغې هغه ستاسو د وړاندې کولی شي. لکه بل ځای الله رب العزت فرمایي یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله سوال کې وی ستانه محبوب پیغمبر استفتاء کې ستانه تور ته فرمایي چې الله رب العزت تاسو ته فتوا درکړي یعنی معنا دا نه چې تاسو د دې سوال جواب درکړي تاسو د دې استخبار باره کې خبر درکړي چې تاسو د کلالې متعلق دغه کړی دی نو هغه دا دی چې یفتیکم فی الکلاله. بیا قرآن عظیم الشان کې هغه ذکر دی. نو ګورئ دلته کې استخبار شوی دی استفتاء شوی ده هلته کې باری تعالی چې دی نو په خپله باندې جواب ورکړی دی. نو دا وحی مطلوب هلته کې تاسو مخکې وویلي اما بوحی مطلوب فی القرآن او بوحی غیر مطلوب فی سنة النبی صلی اللہ علیہ وسلم في الجواب عن سؤال او لبيان النازلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاصبحت شرعا اهله چې ویل دي کنه نو دې کې دا نقطه شته دا اخراج اهله قید چې لګول دي نو دې کې دا نقطه ده چې بي اهل استل چې د مساجدونو یا د مسجد حرام شریف نه دا اکبر عند الله اوس که چرته اهل نی نو بیا استلې د مولا علی رضی الله عنه مبارک سدي په سنت کې راځي په دې خبره پوه شئ. ها والفتنه اکبر من القتل او بل فتنه دلته فتنه نه مراد شرک دی. فتنه یعنی شرک دا اکبر من القتل دا ډېر لوی دی د ګناه په جوړو د قتل نه. تاسو یو کبیر وي یو اکبر وي بعض علما وایي چې په دې کبیر کې مبالغه د اکبر نه زیاته ده. رسم المفتی د شامی چې دیم دا خبرې طرف ته ذهاب کړی دي چې د کبیر کې چې دی نو مبالغه زیاته ده. بعض وایي چې نه په دې اکبر کې مبالغه زیاته ده. او دا تاسو ته خیال کړي بیا چې کله د جهاد هغه دغه سړی راشي هغه بحث ته هلکه یو جهاد اصغر دی یو جهاد اکبر دی یو جهادی کبیر دی تاسو خیال نو دا جهاد اصغر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې رجعنا من جهاد اصغر الى الجهاد اکبر د جهاد اصغر نه چې نو جهاد اکبر تر یو اکبر شو او یو جهادی کبیر دی. علما مفسرین دغه لیکلي چې دا جهادی کبیر چې دی دا په دلایل باندې جهاد کول د اغیار سره د فرق دوالو سره د منافقین سره په دلایل باندې چې کوم نه نو دغه جهاد دا دته جهادی کبیر ویل وجاهدهم به جهادا کبیرا. ها دا درې قسمه جهاد هغه ځان بعد غدي چې د کافرو سره جهاد اصغر دی او د کفارو سره مثال جهاد چې دی نو دا اصغر دی او د نفس او د شیطان سره جهاد چې دی نو دا اکبر دی. او بیا د دغه انسی شیطانانو سره او بیا چې هغه شیطانان ځان ته پوهه وایي فرق دو الله مثال په تور هغې کې چې کوم صنادید دي د هغې سره نو دغې سره جهاد چې دی دا جهاد کبیر دی. نو هسې د دین هم دا معلومیږي چې د نفس او د شیطان سره جهاد دا اکبر مثال په تور باندې دا اکبر جهاد دی. نو بیا چې هغه په تیارې سره راځي او د کتاب سره راځي او د والی سره راځي او بیا چې کوم دی نو د هغې دفع نو دا کبیر دی.
آسی د بعض قرائنو نه دا معلومیږي د کبیر کې مبالغه د اکبر نه زیاته ده خیال مراغي نو په دې آیت کریمه مبارکه کې ځینې ځایونو کې الله رب العزت قل قتال فيه کبیر ویلی دی کبیر خو یاره دلته چې دا څو څیزونه یاد کړل چې د اسلام نه سوکړول او د سره کفر کول مسجد حرام شریف نه اهل نه چې کوم دی یعنی دینه د مسجد حرام نه بندول د خلکو دارنګي اخراج د اهل کده او نو دا اکبر دی پولیس د الله رب العزت نه دی نه دا معلومیږي چې په دې اکبر کې مبالغه زیاته ده څنګه د کبیر ها ځکه چې تقول قتال فيه کبیر ویل دي او بیا دې چې اکبر ویل دي نو معلومیږي دا چې د اکبر کې دغه نه کبیر نه مبالغه سیوا نبی ابو کوم ته ثبت لګی چې لکه دې کې مبالغه ډیره ده کدي کې موږ وایو چې قرینه ته بکتی شي کوم ځای کې قرینه دا وا چلته کې د اکبر ته ترجیح وا او مبالغه کې نو البته اکبر کې تغافل بیا د کبیر نه او کنه په کبیر کې وا کبیر کې ها والفتنه اکبر من القتل اوس دې کې بیا ګوره ام دقه خبره دې غکړه ده والفتنه اکبر ویل دې کې بیا شرک دا یعنی اکبر ذنبا من القتل اکبر دې د ګناه په جوړ د قتل نه او دارنګ دا قول د الله رب العزت ففتوی تشریعیه مبارکي چې ما تاسو ته ویل چې یا بدو وحی مطلوع سره قرآن عظیم الشان کې بدا صادر وي د شارعنا یا په وحی غیر مطلوع کې سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کې چې په جواب د سوال کې بچی کوم دی نو دا صادر یا بیان چې نازل وي په زمانه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا هغه بل مثال چې د قران عظیم الشان د دادي چې ويسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون البقرة محبوب پیغمبر سوال کی ستانه دی په بارد شرابو کی یعنی د شرابو کی او د جواره کی د دې جواره کولو کی د شرابو استعمالولو په بارک ستانه دی سوال نو دغه وخت کې دا شراب حرام شوی نو حرمت حکم د حرمت نو راغلی خو باری تعالی چې کوم دی نو داسې یو حکیم ذات دی چې دغه حکم د حرمت را لګي نو داغې نه مخکې په داسې ترتیب سره دا خپل بندګان پوی کړي دي محبوب تور ته فرمایا خو یې دې کې د محبوب کریم صلی الله علیه وسلم لسان اقدس هغه مبارک چې دینو کومینس کې وسیله وروړي دا نه فرمایي چې زوی مزه رب هو کې تاسو تداسي نه دې په جواب کې محبوب خبره به زمای خو جبه مبارکه بستای ندی به بیا خپويږي سو کو دا چې کوم سوال کړي دي تغه خلک ها نو څه فرمایي قل فيهما اثم كبير تور ته فرمایا محبوب پیغمبره چې په دې دوانو کې په دې شرابو کې او په دې جواره کې اسم کبیر دا گناہ لو یا دا پکی اسم کبیر موصوف صفت تی کنا لو یا گناہ دا پکی او بل منافع دا پارا دا خلق دی پکی ظاہر خبر دا چھے منافع پکی اشتدی مثال پا طور باندے کله کله په کې داسې شي چې لکه دا شراب اوس کله پلاني بیماری وو سره ټیک شول داسې ډېر زوینو کې دا شراب چې کوم دینو چې استعمال شنو هغه سره بعضی وخت کې د قوت خبره به وه ها بعضی ادویو کې وسم چې دینو تقریبا داسې زموږ باباجي صاحب رحمت الله علیه چې دی مفتی اعظم ایشیا جناب علامہ مفتی شایستہ گل سے رحمهم الله تعالی علیہ
هغه مبارک چې کوم دی نو داسې وکړل چې د دې منافع مبارک دا خبره کوله د دې شراب او د دې جواره چیرې مثلا دا سره دغه شراب استعمالي نو دا په دویو کې استعمالول دا بزان نبی پاغي د راضي ان شاء الله. نو علماء خدا خبره لیکلي ده چې ما اسکر كثيره فقليله حرام. کوم شی چې په ډېر مقدار سره نشره ولینو بلک دغه سره هغه حرام. او دواب الحرام حرام دا جزئیات علماء لیکلي دي. یعنی دوايي کول حرام باندې اغه لازم دوايي کول په حرام باندې دا حرام. نو بابا جی صاحب رحمت الله علیه یو حکیم سے راغی ډېر لوی حکیمو دا غي مبارک علاج وکړو. دې ورته وایي سبا بل دارو را لراکه خدا سي دارو راکه چې شراب پکې نه یو داسې دارو راکه چې افیم پکې نه. دا حکیم صاحب داسې و خاندل پښتبه سړیو د ګنډیرو حکیم صاحب بیانې هغه وخت مشهد دا غته چې و خاندل وته وی صاحب ولې تا خو خاندل وی بابا جی داسې دارو تر اوسه نه دي معلوم چې په شربت کې دي شراب نه یو کو ګولو کې دي افیم نه.